بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 130 نمبر درس دی. د اسماء متمکن د اعراب او قسمونه شروع دي او فصل نمبر 15 او 5 نمبر اعراب دی. د دریو قسمه اسمونه دي، یو د مثنا اسم اعراب، نن د کلا او کلتا اعراب، او د اسنان او د اسنتان اعراب بوایو. د دې نن به موږ 7 8 9 نمبر اسمونه وایو. د دې درې قسمه اسمونو اعراب بوایو. د دې نه موږ مخکې اول نمبر ویلو مفرد منصرف صحیح، د هغې اعراب هم ویلو. د جاري مجرا صحیح اعراب هم ویلو، هغې ته قایم مقام صحیح هم وی، او بیا هم د جمع مکسر اعراب وی. د هغې نه پس هم بیا د جمع مؤنث اعراب وی. د هغې نه پس د غیر منصرف اعراب وی. بیا د هغې نه پس د اسماء سته مکبره موحده اعراب وی. او نن 7 نمبر دی د مثنا. مثنا تسنیه ورته وایي، تسنیه. او تسنیه څه ته وایي؟ یو ته واحد وایي او دوو ته تسنیه وایي. چې واحد وي هغه ته تسنیه وایي. ګورئ دا تسنیه دا بیا 2 قسمه ده، 3 قسمه ده. یو ته تسنیه حقیقي وایي، یو ته تسنیه معنوي وی، او یو ته تسنیه سوری وی. سوری معنی نه چې شکل کې د تسنیه په شانته ده، نور دا په حقیقي تسنیه نه ده. او دا معنوي هغې ته وایي چې په معنی د دوو ده، خو نور شکل د تسنیه په شانته نه دی او نه د هغې د تسنیه په شان واحد وي. او حقیقي څه ته وایي چې د هغه واحد وي. ٹھیک شوه؟ نو یو ته حقیقي وی، د 7 نمبر ته حقیقي وی، حقیقي تسنیه. او د 8 نمبر ته معنوي تسنیه وی، معنوي. او د 9 نمبر ته سوری. سوری معنی چې شکل او صورت د تسنیه په شانته دی. لکه مثلا ګورئ په تسنیه کې راځي رجلانی، مسلمانی، کتابانی، قلمانی. د هغې کې چې څنګه قلمانی، رجلانی دغه شان راځي. مثلا ګورئ تسنیه رجلانی، رجلانی. نو د دې رجلانی ته وګورئ، د دې کې چې څنګه آخره کې الف او نون دی، نو دغه شان د اسنان او اسنتان کې آخره کې الف او نون دی. دا وګورئ دا الف او نون پکې دی. نو دا دواړه شکل کې یو شانتي دي. دا تسنیه او دا اسنان او اسنتان دا شکل کې یو شانتي دي. نو صرف شکل یو شانتي دی او معنی یو شانتي ده. نور د دې رجلانی واحد شته. رجل یو سړي ته وي، دوو ته رجلانی وي. دغه شان کتابانی، کتابانی، یو کتاب ته کتاب وي او دوه ته کتابانی. یو قلم ته قلم وي، دوه ته قلمانی، قلمانی. اخره کې الف او دا الف او نون راځي. کتابانی کې اخره کې الف او نون دی، رجلانی کې اخره کې الف او نون دی. دغه شان اسنان او اسنتان نه دی، په دې کې اخره کې الف او نون دی. نو وګورئ د دوانو شکل صورت یو شانته دی. دا وګورئ الف او نون دی کوم دی، الف او نون رجلان او کتابان او قلمان کوم دی. هغه ته تسنیه حقیقي وي. حقیقي یعنی چې واحد وي کنه، هغه تسنیه چې د هغې واحد وي هغې ته حقیقي تسنیه وي. او داسې تسنیه چې د هغې واحد نه وي. اوس د اسنان او د اسنتان واحد نشته، بس دا د دې نوم بس د دوو، دلته کې دوو ته اسنانې وي او مؤنث دپاره اسنتانې راځي. د مذکر دپاره اسنانې، د دوو مذکر دپاره اسنانې راځي او د دوو مؤنث دپاره اسنتانې راځي. خو د دې اسنانې او د اسنتانې ګورئ واحد نشته. او د رجل یو سړي ته وایي، رجلانې دوو ته وایي. وګوره د هغې د رجلانې واحد شته، دلته د اسنان او د اسنتانې واحد نشته. او کلا دوه یعنی هغه دوه مذکر او کلتا هغه دوه مؤنث. نو دلته معنا خو د دوو ده، د تسنیه په شانتي معنی ده، خو شکل د حقیقي د تسنیه په شانتي نشته. د کلام واحد نشته او شکل هم د تسنیه په شان نه دی. او د کلتام واحد هم نشته او شکل هم د تسنیه په شانتي نه دی. نو ګورئ دا اوله نه مثنا یعنی تسنیه. مثنا یعنی تسنیه. دا مثنا هم ورته وایي، تسنیه هم ورته وایي. نو تسنیه هغې ته وایي چې یعنی تسنیه حقیقي هغې ته وایي چې د هغې واحد وي. هغې تسنیې ته وایي چې واحد وي. او دا تسنیه معنوي. تسنیه معنوي هغه ته وایي چې معنی د تسنیه وي خو شکل صورت د تسنیه نه وي او واحد هم نه وي. او تسنیه سوری. سوری یعنی شکل صورت کې خو د تسنیه په شانته دی او معنی کې هم د تسنیه په شانته. دوه معنی ده، دوه، خو د دې واحد نشته. د تسنیه د مثنا
واحد شته هغې ته مثنا حقیقي وایي او دا تثنیه حقیقي وایي او دا تثنیه معنوي څه ته وایي چې معنی د تثنیې ده او خو د دې واحد هم نشته او شکل هم د تثنیې په شان نه دی او تثنیه سوري څه ته وایي چې د صورت یعنی شکل خو د تثنیې په شان دی چې د تثنیې په آخره کې هم آنې راځي او د دې اسنانې او د اسنتانې په آخره کې هم آنې او تانې راځي ټیک شوه په شکل کې د تثنیې په شانتې دی خو او په دغه کې په معنی کې معنی هم د دوو ده خو واحد یې نشته واحد ټیک شوه نو صرف د 7 نمبر واحد شته او د دې 8 نمبر او د 9 نمبر د دې واحد نشته ښه جي د دې او د دې درې وانو اعراب یو شانتې دي حالت رفعي کې الف سره حالت نسبي او جري دواړو کې یا ساکن او ما قبل یعنی مخکې حرف به یا به ساکن وي او مخکې حرف به ساکن وي مخکې حرف باندې به فتحه وي مفتوح به وي زبر به وي ټیک شوه نو ګورئ تاسو دلته کې موږ ته وایي د مثنا یعنی د تثنیه اعراب په حالت رفعي کې الف سره وي ټیک شوه حالت نسبي او جري کې حالت نسبي او جري دواړو حالتو کې یا ساکن وګورئ یا ساکن ما قبل مفتوح یعنی ما قبل مفتوح مطلب دا چې مخکې حرف مفتوح وي یعنی زبر وي پې ټیک شوه مفتوح سره وي لکه ګورئ جي جاء رجلان وګورئ جي دا الف دلته کې دی آنې چې پکې راغی نو دا الف اعراب دی ها حالت رفعي کې د تثنیې اعراب الف سره وي حالت رفعي کې د تثنیې اعراب الف سره وي او عمدقه حالت نسبي او جري کې د دې تثنیې اعراب یا ساکن ما قبل مفتوح وي لکه ګورئ ورته رأيت فعل فاعل دی او رجلين وګورئ اوس دلته یا ساکن ده دا یا ساکن ده او ما قبل یعنی دا مخکې حرف مفتوح دی زبر دی پې مخکې دا لام دی نو د یا نه مخکې دا لام دی په دې لام زبر دی نو دلته کې په تثنیه کې د تثنیې په حالت نسبي کې یا ساکن ما قبل مفتوح دا اعراب وي دا یا ساکن وي او دا مخکې ته مفتوح وي زبر وي ته نو دا یا ساکن اعراب دی او په حالت جري کې ممدقه وي مررت برجلين ومقه شانتې رجلين یا ساکن ده ما قبل مفتوح ته وګوره دا یا دلته کې اعراب دی دلته دا یا اعراب دی او دلته دا الف اعراب دی ما چې کرخطو کړې ده نو دا د تثنیه حقیقي اعراب شو ښه جي د تثنیه حقیقي یعنی مثنا یعنی تثنیه اعراب په حالت رفعي کې الف سره وي دا ګورئ حالت رفعي کې الف سره شو ټیک شوه حالت نسبي او جري دواړو حالتو کې یا ساکن ما قبل مفتوح سره وي نو ګورئ دا حالت نسبي دی او دا حالت جري دی په دې دواړو کې یا ساکن ما قبل مفتوح دلته کې یا ساکن ما قبل مفتوح سره وي ټیک شوه دا د 7 نمبر اعراب شو اوس د 8 نمبر د کلا او کلتا چې ضمیر طرف ته مضاف وي دا کلا او کلتا دا حالت رفعي کې الف سره حالت نسبي او جري کې یا ساکن ما قبل مفتوح وي خو بشرط دا چې دا به مضاف وي دې کې دا شرط دی او ضمیر طرف ته به مضاف وي ښه هو هما هم هي هما هن انت انتم انتم انت انتم انتن انا نحن دې ضمایرو کې به یو طرف ته مضاف وي نو دا کلا به مضاف وي او هغه ضمیر به ورله مضاف دی وي کلا او کلتا کلا د مؤنث دپاره راځي او کلا د مذکر دپاره کلتا د مؤنث دپاره د دواړو معنی ده هغه دوه مذکر د کلا معنی ده هغه دوه مذکر او د کلتا معنی ده هغه دوه مؤنث چې ضمیر طرف ته مضاف وي نو دا به مضاف وي او ضمیر به ورله مضاف الیه وي نو د دوی اعراب به هم د مثنا د اعرابو په شان وي یعنی رابره اعرابو په شانتې به وي یعنی حالت رفعي کې الف سره او حالت نسبي او جري یا ساکن ما قبل مفتوح سره به وي ټیک شوه لکه مثلا ګورئ جاء کلاهما کلا دا کلا مضاف شو او دا کلا هما دا هما ولا مضاف الیه شو نو ګورئ دلته کې دا کلا سره چې راکم الف دی که نه دا الف اعراب دی حالت رفعي کې د کلا اعراب دا الف وي نو جاء کلاهما هغه دواړه مذکر رالل
ټیک شو. اوس ګورئ ورته په تسنیه کې په حالت نسبی کې رأی فعل فاعل شو، رأیتو فعل فاعل شو، او دا کلا چې دی که نه دا به اوس کلی شي. کلی دا به داسې کلی دا به یا شي. وګورئ د یا نه به دا مخکې حرف ساکن وي، یا ساکن به وي. کلی هما، دا هما دا کلی ورله مضاف دی او دا هما ورله مضاف الیه دی. نو دا کلی وګورئ یا ساکن ما قبل مفتوح، د مخکې دا یا ساکن ده او د مخکې لام باندې تی فتحه ده. دې ته وګورئ دا فتحه ده. ټیک شوه. دا یا ساکن ده، دا یا ساکن. نو ګورئ دا یا ساکن ما قبل مفتوح دا به د دې اعراب وي حالت نسبي کې او حالت جري کې. او دې ته ګورئ مررتو بکلیهما، مررتو بکلیهما، مررتو بکلیهما. دا کلی دی. جاء کلاهما، رأیتو کلیهما، مررتو بکلیهما، مررتو بکلی. وګوره دلته کې دا یا ساکن ده، یا ساکن ما قبل مفتوح، دا یا ساکن او دا ما قبل مفتوح. دا د دې اعراب شو. ٹھیک شو. دا د کلا او کلتا. خو دې کې دا وګوره دا کلا چې دی دا مضاف وي، مضاف، او دا هما ورله مضاف الیه وي. نو دا به دغه شانتې دام دي. دا کلا مضاف او دا هما ورله مضاف الیه. دغه شان مررتو فعل فاعل دی او دا با جاره ده، با حرف جر، او دا کلی مضاف او دا هما ورله مضاف الیه. مضاف الیه یا د دې با حرف جر د پاره مجرور شو. ٹھیک شو جی. دغه شان نهم نمبر د اسنان او اسنتان اعراب هم د تسنیه او د کلا او کلتا په شانتې وي. ښه جي. دا خو جاء کلاهما هغه دواړه مذکر رالل. نو اوس پته مؤنث دپاره م ویلی شي جاءت کلتاهما، هغه دواړه مؤنث رالي. بیا به دا جاء چې دی دا به جاءت کې. ٹھیک شوه. جاءت کلتاهما او رأیتو کلتیهما او مررتو بکلتیهما. ٹھیک شوه. اوس دغه شان اسنان او اسنتان دي کې به اسنان واخلو، دا اسنتان به ورسره بیا ځان له ولیکئ. نو ګورئ ورته د جاء اثنان دواړه رالل. ٹھیک شوه. اسنان په دې اسنان کې دا الف چې دی دا اعراب دی. حالت رفعي کې دا اسنان دا الف اعراب وي. حالت نسبي او جري کې دا الف چې دی دا یا ساکن شي. ٹھیک شوه. رأیتو اثنین، رأیتو اثنین. نو ګورئ دلته کې دا یا ساکن ما قبل مفتوح دی، نون باندې زبر دی او دا یا ساکن ده، دا اعراب دی. حالت نسبی او حالت جری کې هم دغه شانتې دی. مررتو باثنین نو ګورئ دا یا ساکن او دا نون ما قبل مفتوح. وګورئ دا مخکې د یا ساکن نه مخکې دا مفتوح حرف دی. ٹھیک شو جی. نو د کلا د تسنیه د کلا کلتا او اسنان او اسنتان د دې اعراب یو شانتې وي. حالت رفعي کې الف سره، حالت نسبي او جري دواړو کې یا ساکن ما قبل مفتوح سره وي. نو دا د تسنیه اعراب هم دي، دا د کلا او کلتا اعراب هم دي، او دا د اسنان او اسنتان اعراب هم دي. نو دا به وګوره جاء اسنان دواړه رالل، دواړه مذکر رالل. او د مؤنث دپاره دا اسنتان راواخله. جاءت اثنتان، رأیتو اثنتین، مررتو باثنتین. ٹھیک شوه. مررتو باثنتین. نو دا د دې اعراب شو. ٹھیک شوه. اوس په د دې لږ تمرین او ترکیب غونته کې وکړو، لږ مختصر غونته. نو ګورئ دا هم مبتدا دی، هم څه دی؟ مبتدا، هم مبتدا دی. او دا فریقان یعنی هغه دو فریق وي، هغه دوه ډلې وي، هغه دوه ډلې دي. ٹھیک شوه. نو دا فریقان دا ورله خبر دی او خبر حالت رفعي کې وي. ٹھیک شوه. نو دا وګورئ په دې کې دا الف اعراب دی، دا ورله خبر دی.
ټیک شو د دې اعراب دا الف دی یداه دا یدا مضاف دی اصل کې یدانې دی ټیک شو خو دا مضاف شوی دی ها ضمیر طرف ته نو ځکه دا یدا راغی نو یدا مضاف او دا هو ضمیر مضاف الیه شو مضاف مضاف الیه دا مبتدا شو مبتدا او مبسوط وتانی دا مبسوط وتانی ورلا خبر شو ٹھیک شو دا حالت رفعی کی بھی خبر حالت رفعی کی دے نو گورے دا حالت رفعی کی دے دا الف اعراب دے ٹھیک شو ترکل والدانی نو دا والدانی حالت رفعی کی دے الف سرا نو ترکا فعل دے او دا والدانی ورلا فاعل دے فاعل ٹھیک شو ما یستوی البحرانی یستوی دا فعل دے فعل او دا بحرانی ولا فاعل بحرانی دا حالت رفعی کی فاعل حالت رفعی کی وی نو چې تسنیه وی دا اغه اعراب دا الف وی ټیک شو نو دا ورلا فاعل شو نو فعل فاعل جمله فعلیه خبریه شو ها التقى الجمعان التقى فعل دے او دا جمعان تسنیه دے نو دا ورلا فاعل دے فعل فاعل جمله فعلیه خبریه همت دا همت فعل دے ٹھیک شو او طائفتانی دا دو ډلې نو دا ورلا فاعل دے دا فعل او فاعل جمله فعلیه خبریه شو نو دا د تسنیه د حالت رفعی اعرابو ٹھیک شو دا ترکیب کې ټول کړه د قشان اوس د حالت نسبی او دا اخری دا حالت جری والا دی سنعذبهم دا سنعذب دا فعل دی دا هم ولا مفعول اول دی او دا مرتين ولا مفعول ثانی دی مفعول به نو دا مفعول به حالت نسبی کی وی نو دلته کې دا مفعول به شو مرتين يرضعن اولادهن يرضعن دا فعل دی فعل فاعل دی اولادهن دا اولاد مضاف دا هن ولا مضاف الیه مضاف الیه دا مفعول اول شو او حولین دو کالا نو دا حولین ولا مفعول ثانی شو مفعول ثانی نو دا مفعول چې دا حالت نسبی کی وی نو حولین حالت نسبی کی د تسنیه اعراب یا ساکن ما قبل مفتوح وی دا وګوره دا یا ساکن دا ما قبل مفتوح ته امتنا اثنتین امتنا دا فعل فاعل له او دا اثنتین دا د اثنتان تسنیه دا اثنتان حالت رفعی ده او دا اثنتین حالت نسبی ده دلته کې دا فعل فاعل ده دا ورلا مفعول به ده دا اثنتین ولا مفعول به ده نو دا وګوره دا یا ساکن دا ما قبل مفتوح د تسنیه حالت نسبی کې د قشانت اعراب وی ٹھیک شو خجی دا مرجع فعل ده او دې کې هو ضمیر فاعل ده مرجع الفعل فاعل ده او بحرین ورلا دا مفعول به شو وګوره دا یا ساکن د حالت نسبی کې دی دا نو دا یا ساکن او ما قبل مفتوح دا د تسنیه حالت نسبی کې اعراب وی ابلغ مجمع البحرین مجمع دا مجمع مضاف ته دا مجمع مضاف ته او دا بحرین مضاف الیه دی دا مضاف الیه حالت جری کی وی نو د تسنیه حالت نسبی او حالت جری یو شانتی وی یا ساکن ما قبل مفتوح وګوره دا یا ساکن دی دا ما قبل مفتوح دی نو دا مضاف الیه دی مضاف الیه مجرور وی ٹھیک شو نو دلته کې دا مضاف الیه بیا دغه شو مفعول به شو یمشي دا فعل فاعل دی ٹھیک شو فعل فاعل او علا حرف جر ده او رجلینی علا دا وجنه دا تسنیه چې دا حالت جری ته وړېدو نو د تسنیه حالت جری یا ساکن وګورئ دا یا ساکن ده او دا ما قبل مفتوح دی یا ساکن ما قبل مفتوح دی ای الفریقین دا ای مضاف دی او دا فریقین دا مضاف الیه مجرور وی همیشه
یعنی حالت جری کې وي نو ګورئ د دې حالت د تثنیه حالت جری یا ساکن ما قبل مفتوح وي ٹھیک شو خیر دا ای الفریقین مضاف مضاف الیه دا مضاف الیه شو مضاف مضاف الیه دا مبتدا شو او خیر ولا خبر شو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه تعجل فی یومین تعجل دا فعل فاعل شو فعل فاعل او دا فی حرف جر دی او یومین دا یومین چې دی دا د یومانی د تثنیه د حالت رفعی یومانی وي او حالت نسبی او جری دوانو کې یومین وي دا حالت جری کې دی ځکه چې مخکې ته فی حرف جر دی نو دا یا ساکن اعراب دی یا ساکن ما قبل مفتوح دا د دې اعراب وي نو دا ورله مجرور دی نو جار مجرور دا متعلق شي د فعل یسألونک یسألونک دا یسألون دا فعل فاعل دی ٹھیک شو جی فعل فاعل او دا کاف ولا مفعول به عن حرف جر دی د دې عن د وجه نه دا زو چې دی کنه اصل کې زو دی د دې عن د وجه نه زی شو نو دا زی چې دی دا ولا مضاف شو او دا القرنین قرنین نو دا وګوره دا یا ساکن د تثنیه دا د قرنانی قرنانی حالت رفعی وي د تثنیه ده او د دې حالت نسبی او جری قرنین وي نو ګورئ قرنین کې دا یا ساکن ما قبل مفتوح د تثنیه حالت جری یا ساکن ما قبل مفتوح وي نو ګورئ دا یا ساکن دا ما قبل مفتوح ته نو قرنین دا مضاف الیه شو نو دا مضاف او مضاف الیه دا د حرف جر د پاره مجرور شو مجرور ٹھیک شو نو دا حرف جر او مجرور دا بیا د عن د پاره دا د یسالون سره متعلق شو یسالون دا فعل سره دا بیا متعلق شو نو دا د تثنیه او د کلا او کلتا او د اسنان او د اسنتان د دې اعراب شو چې حالت رفعی کې الف سره حالت نسبی او جری کې یا ساکن ما قبل مفتوح سره وي ما قبل معنا مخکې حرف چې وګوره دا یا ساکن ده او دا ما قبل ته مخکې ته لام دی لام ٹھیک شو دا نون مکسور ته رستو دی دا ته رستو دی او ما قبل ته مخکې دی ٹھیک شو نو حالت رفعی کې الف وي او ما قبل مفتوح وي او حالت نسبی او جری کې دا یا ساکن وي او دا ما قبل ور سره چې کوم لام دی دا مفتوح وي یعنی په د باندې زبر وي ٹھیک شو دا د مثنا د کلا او کلتا او د اسنان او د اسنتان اعراب راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام